اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین، شعبان میاشت ده، ټولو ته مبارک وي. دا میاشت څه دا میاشت هم عیدونو نه ډکه ده، هم خوشحالیو نه ډکه ده، هم د استغفار د صدقې میاشت ده، د رسول الله میاشت ده. دعا دا کوو چې دغې میاشتې فیوزاتو نه مو ټول محرومه وګرځولی کي. روایاتو کې راغلي دی چې دا میاشت رسول الله میاشته ده. کله چې دا میاشته به راتلله منادي به ندا کوله چې دا رسول الله میاشته ده. څوک شته چې د رسول الله محبت کې، چونکې میاشت رسول الله ده، مغه رسول الله د پاره توصې و روژه وکړي وساتوي. مولا امیر المؤمنین چې کله دا ندا وکړي دا مانه به د شعبان روژې تا اخره پورې نه پاتې کېدلې. یقینا دا ډېره عظیمه میاشته ده. کم از کم دې کې یوه روژه مو وساتو، دا به مو دپاره فخر وي چې شعبان میاشتې کې هغه چی دپاره دې دپاره چې رسول الله محبت دپاره دا روژه وساتو. فایده یې څومره دی؟ بهشت خپل ځای کې، شفاعت د رسول الله خپل ځای کې. غوټه فایده یې دا دی چې تقرب الی الله دغې میاشتې کې انسان ته میلوي. تقرب الی الله، موسی لمونځ کوه قربتا الی الله، روژه ساتوه قربتا الی الله، کوم یو نیک عمل کوه قربتا، یعنی خدای ته نږدې شوه نیوله چې کوم مقام دی هغه دغې روژې سره انسان ته میلویږي. تقرب الی الله. خو یوه خبره دی، فقهي مسله ده، که چا باندې واجب روژه پاتې وي هغه بیا ثوابي روژه نشي ساتي، پکار د خپل واجب روژه وساتي. دویم دغې میاشتې کې صدقه ورکوئ چې څومره مو واس رسیږي. سبیل مخام شعبان میاشتې کې رسول الله په نامې صدقه، اهلویتو په نامې صدقه، زماني مولا په نامې خدای سره یو تجارت، یو بزنس، بیماریو دپاره، رنځوریو دپاره، عمر دپاره، برکات دپاره، دفع بلا دپاره بهترین صدقه دی دغې میاشتې. دریم عمل یې دغې میاشتې چې کوم دی هغه د استغفار. ورځې کې اویا وارې دا ذکر کوئ، استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله و اسأله التوبه. دغې میاشتې د عظیم ذکر دی استغفار، چونکې استغفار یو داسې ویټامن دی چې دې کې هر یو شی ته میلویږي، ځکه چې جامع ترینه کامل ترینه دعا هغه استغفار دی. مال دپاره، اولاد دپاره، روزګار دپاره، زندګۍ دپاره، ګناهونو بخشش دپاره، عاقبت دپاره، قبر دپاره، دنیوي مشکلاتو دپاره جامع ترینه کامل ترینه دعا دی استغفار. یو وارې بیا د ټایم څه دغې میاشتې هر یو ورځې ذکر دی او یا وارې استغفر الله و اسأله التوبه، یعنی خدای ته د ګناهانو بخشش سوال کوم و تا نه دی توبې سوال کوم، چې توبه یو اندرونی انقلاب دی. او بلې دغې میاشتې خوند وکسوئ. یکم شعبان هغه د ورمنې زینب ولادت، 3 شعبان د حسین ولادت، 4 شعبان د عباس علمدار، تا څه اوسې 12 حجت ولادت دی چې نیمه شعبان نه مو ورته چې انشاءالله هغه باندې به مو خپل بیا کلیپ وي، خبرې به کېږي زماني مولا حوالې سره. خو بهرحال دا میاشت ټوله عیدونو نه، خوشحالیو نه و تقرب الهی نه و استغفار نه دغه نه ډکه میاشت دی. کوشش وکړو چې دغې میاشتې نه څومره واس رسیږي مو خپل فیوزات وخو. شعبان شعب نه تقسیمولي معنا باندې چې خدای خپل روزي، خپل استغفار، خپل لطف، خپل کرم دغې میاشتې کې تقسیموي. خدای د خدای پروردگار متعال نه سوال اندغه دی چې خدای دې تا دغه تقسیم نه مو محروم ما وګرځول کې دا فیوزات مو ټولو ته نصیب کې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.